د شاهد افریدي نه پس په ټي 20 فارمیټ کې هایست سټرایک ریټ د پاکستان د کم کلاړي دی. یقینا تاسو چې دا غنو مو تاسو به حیران شئ چې د څومره د څنګه داسې هایست سټرایک ریټ په ټي 20 فارمیټ کې لري. نو ټول مکمل انفارمیشن د سره هم شریک کوم چې شاهد افریدي نه پس کم کلاړیان دي چې هغه په ټي 20 فارمیټ کې هاي سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دی. د نه علاوه دویم چې کوم اهم انفارمیشن دی هغه دا چې د پاکستان خلاف کم کلاړي په ټي 20 فارمیټ کې هاي ایوریج دی. د پاکستان خلاف کم بیټسمن خ بیټینګ کړي په ټي 20 فارمیټ کې. مطلب د پاکستان خلاف داسې کم کلاړي دي چې هغه د پاکستان نه په ټي 20 فارمیټ کې په یوازې ځان له میچونه ګټلي دي. نو سره هم په دې ویډیو کې ډسکس کوم. ټول نه پهله تاسو ګورئ چې هایست سټرایک ریټ د چا دی په ټي 20 فارمیټ کې. نو ټي 20 فارمیټ کې شاهد افریدي تر اوسه پورې په ټاپ باندې د پاکستان د طرف چې په 90 اننګزونو کې د سټرایک ریټ چې کم دی 150 سټرایک ریټ دی. شاهد افریدي نه پس بل داسې کلاړي د پاکستان نه دی راويخ کې په ټي 20 فارمیټ کې چې داغه سټرایک ریټ 150 لو رسیږي. شاهد افریدي نه پس چې بل کم سټرایک ریټ هاي دی هغه د شاداب دی. او شاداب وګوره یو بالر آل راونډر دی. مطلب داغه چې کم فرست پریورټي داغه بالر دی. هغه سره هغه ایکسترا ایج دار چې بیټینګ وسره هم کولای شي. بالینګ آل راونډر دی، بیټینګ آل راونډر نه دی شاداب. هغه په ټي 20 فارمیټ کې سټرایک ریټ 137.77 دی چې دا سټرایک ریټ د 43 اننګزو کې مطلب عمدغه رنګ برقرار ساتلی دی په 43 میچونو کې جی. بیا شاداب خان نه پس چې کم دی عمران نذیر دی چې داغه تقریبا چې سونه کال وشو چې هغه کرکټ نه دی کړی. تقریبا 15 کال خو بکیږي چې عمران نذیر د کرکټ نه لري شوی دی. خو داغه سټرایک ریټ لا تر اوسه پورې ژوندی دی په ټي 20 فارمیټ کې 135.13 سټرایک ریټ سره عمران نذیر چې کم دی په دې لیست کې په 3 نمبر پوزیشن دی. نه پکې ګوره فخر دمان شته دی، آصف علي چون کې په دې لیست کې شته، خغه هیټران افتخار هم په دې کې نشته دی، خغه هیټران په دې لیست کې نشته دی. بیا ورپسې آصف علي دی په نمبر 4 پوزیشن باندې چې 51 میچز کې د 133 سټرایک ریټ سره د په دې لیست کې شامل دي. فخر دمان آصف علي نه پس بیا 5م پوزیشن چې کم دی هغه د فخر دمان دی چې 74 میچز کې 130 سټرایک ریټ سره دی. فخر دمان چې کم دی په دې لیست کې 5م نمبر دی. شاداب خان لک سرپرایزینګ نوم دی چې په شاهد افریدي نه پس شاداب خان دی چې دغه سټرایک ریټ په ټي 20 فارمیټ کې د پاکستان کلاړیانو کې زیات دی. په دې لیست کې بابر اعظم نشته، په دې لیست کې سایم ایوب نشته چونکه سایم ایوب خو ډېر کم میچز کړي. خیر دغه نمونه پکې ناخلو د نو کلاړیانو د سایم ایوب د حارث د حسیب الله دی کلاړیانو د بیټسمنانو نمونه پکې ناخلو. بابر اعظم، رضوان، افتخار چونکه خوشدل شام لګ ډیر گیم کړی د پاکستان د طرف په ټي 20 فارمیټ کې. نور هم داسې کلاړیان شته چې ټي 20 فارمیټ کې پاکستان زیات ریپرزینټ کړي خو په دې لیست کې دغه نوم نشته. خدا خو سټرایک ریټ لحاظ سره اوس راشي بل چې کوم ریکارډ د هایست ایوریج اگینست پاکستان کم بیټسمن دی چې هغه د پاکستان خلاف هایست ایوریج لري. نو ټول نه پهله خو ویرات کوهلی د ټي 20 فارمیټ کې په 10 میچونو کې دغه سټرایک ریټ 123 دی خو ایوریج چې کم دی 81. مطلب په هر ټي 20 میچ کې د پاکستان خلاف چې سکور کړی دی 83 رنزونه ویرات کوهلی کړی دی جی. 81.33. بیا ورپسې مارک چیپمن دی د نیوزیلینډ چې اوس تاسو له معلومه چې د 3 ټي 20 میچونه د پاکستان نه په یوازې باندې وګټل. اوس بل ورځ میچ چې کوم دی هغه کې د هم 87 رنزونه په 42 بالونو باندې کړو چې په یوازې باندې دغه میچ د پاکستان نه ګټل او د ایوریج چې کوم دی د پاکستان خلاف 47. مطلب په هر میچ کې د پاکستان خلاف 47 رنزونه کوي. بیا ورپسې په دریم پوزیشن ډیوډ میلر دی د ساوث افریقا چې د 45 ایوریج دی په 14 میچونو کې. او بیا ورپسې شاکیب الحسن دی د بنگلاديش 11 میچونو کې 40 ایوریج. مطلب په هر ټي 20 میچ کې شاکیب الحسن په پاکستان باندې 40 رنزونه خکارا کړی دي. بیا کین ویلیامسن د 21 میچونو کې 39 ایوریج د پاکستان خلاف په 21 میچونو کې 667 رنزونه کین ویلیامسن کړی دي. بابر اعظم په 10 میچونو کې 488 رنزونه کړی دي. مارک چیپمن په 16 میچونو کې 670 رنزونه کړی دي. ډیوډ میلر په 14 میچونو کې 318 رنزونه، شاکیب الحسن په 11 میچونو کې 360 او کین ویلیامسن په 21 میچونو کې 667. په دې لیست کې په ټاپ نمبر باندې ویرات کوهلی او مارک چیپمن دي. ویرات کوهلی او مارک چیپمن د پاکستان لپاره یو نایټ میر دی جی. نو دا اپډیټس د دوه اهم معلومات مې تاسو سره شریک کول. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.